لنريكم من آياتنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تمام روزي، تمام میاشتې، تمام اوقات د الله جل شانه دي. په دې زمانو کې، په دې اوقاتو کې الله پاک د نیمو پر نیمو باندې د یو خصوصي رحمت په وجه، د یو خصوصي عبادت په وجه هغې ته برکت ورکړي. دا قانون د اهل سنت والجماعت په عقیده کې د اسلام په مذهب کې تاسو په مختلفو احادیثو کې اورېدلي دي. لیلۃ القدر په شپو کې د ډېر لوی فضیلت شپه ده چې د دې شپې د فضیلت په باب کې الله جل شانه په خپل مقدس کتاب کې په سورۃ القدر کې لیلۃ القدر خیر من الف شهر، د لیلۃ القدر شپه دا تر زرو میاشتو بهتر ده. الله پاک حالانکه شپې تمام یو ډول شپې دي، خو الله پاک د دې شپې فضیلت بیان کړی ده، د شپې ته بهتري بیان کړی ده، د دې شپې فضیلت منقبت الله پاک ښوولی ده. اوس که موږ دا وایو چې د عادت او عقل مطابق چې له کومه لمر خېژي پر کومه لوېږي، یا د څونه ټیم دپاره د ورځې نوم ده، بیا د شپې نوم ده، هغه شان د لیلۃ القدر شپه هم ده، او هغه شان په کومه خطه کې چې د مځکې څوک پراته دي څه بدلون خو نه راغلی، خو د دې شپې فضیلت الله پاک موږ ته بیان کړی دی چې دا شپه تر نورو شپو د زرو میاشتو په بدل کې هم بهتر ده. زموږ ستاسې د انسانانو د حساب مطابق چې موږ ورځ، هفته، شپه، میاشت، کال ورته وایو. لیلۃ القدر څلور اتیا کاله عمر سره برابر شپه ده، یعنی زر میاشتې چې حساب کې څلور اتیا کاله جوړېږي. دغه شان د نیمو خاصو اوقاتو په باب کې لکه د جمعة المبارک ورځ، پر ورځو کې الله پاک د دې ورځې فضیلت، رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ورځې فضیلت، د الله پاک رسول صلی الله علیه وسلم وایي په دې ورځ کې یو مسلمان سړی وفات شي یا په دې شپه د جمعې وفات شي، نو الله پاک به د سره حساب کتاب نه کوي، دی به د قبر له فتنې او له حساب کتاب څخه الله پاک نجات ورکړي. اوس په شپه ورځ په حساب نور یو شمېر ورځې دي، خو د جمعې مبارکې ورځ یا شپه تر نورو دومره فضیلت د الله په نیت لري. د آخرت په باره کې د انسان دومره لوی ګټه ده چې هغه له تمام حساب او ابتلا څخه خلاصېږي، نو دا فضیلت نه د نور څه دي، تر دې لوی فضیلت په شان د دې ورځې څه کېدی شي. بل روایت کې د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي داسې ورځ چې په هغې کې لمر راخېژي بهتره به نه تر جمعې مبارکې ورځ. نو دا موضوع په ډېره نه بیانوو، خو دا موږ ته په اسلام کې و هر مسلمان ته د علماء کرامو یا د خپلې مطالعې اسلامي د زموږ منقولات، روایات او علم وحی، قرآن او حدیث له دې څخه مسلمانانو ته دا معلومه ده چې بعض اوقات د ډېر فضیلت دي نسبت نورو اوقاتو ته، نو د هغو اوقاتو لحاظ کول، د هغو اوقاتو ګټه اخیستل دا د مسلمان لپاره ضروري خبره شوه. او بلکې که سړی غور وکړي دا پیدا شوي زموږ د ګټې دپاره دي، پیدا شوي زموږ سره د شفقت او رحمت دپاره دي. اوس د دې بیا مدار څه ده؟ د دې مدار دا ده، هغه قانون ما درته ویل د اهل سنت والجماعت موږ دلته نه بیانوو، خو تاسې ته بار بار بیان شوی ده چې دا یو تمامې ورځې ته دا فضیلت له څه ورکول شوی، تمامې شپې ته دا فضیلت له څه ورکول شوی، تمامې میاشتې ته یو فضیلت له څه ورکول شوی. دا یو قانون د بشریت او اسلام کې د الله پاک رسول صلی الله علیه
وسلم. انبیاء علیهم التسلیمات زموږ استاد پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د تمام انبیاء امام سید الانبیاء خاتم الانبیاء افضل الانبیاء اعظم الانبیاء افضل الانبیاء جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سکل کامل او مکمل دین و انسانانو ته د قرآن عظیم الشان په نسخه کې او د احادیث مبارکه په تشریح کې پیش کړي. نو هغه ته روبرو لیدونکي او لیدونکي خلق جناب صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین دي. صحابه هم د انبیاء په تعداد کې خلق دي. هغه بالمشافهه برای راست د الله رسول صلی الله علیه وسلم د دین زده کړی. بیا صحابه کرام زو برای راست د کون کې ډله هغه ته تابعین وایي. تابعین زده کړی. نو یو قانون په موږ تاسو په اسلام کې د خپل ذهن او د فکر او عقل د لپاره دا یاداشت وساتئ چې په دین کې پوه خلک په دین خبردار خلک صحابه کرام او تابعین دي. اوس که یو څوک زموږ استاد د زمانې یو سړی وایي تر هغو خلکو هم زه پوهېږم په دین کې، نو دا خبره بیا په عقل کې نه ځای شي. نو په دین خبردار خلق صحابه کرام دي او تابعین دي. که چیرې د دین په مسایلو کې یو مسله زموږ استاد نزدیک قریب عالم و مفتی او خبردار محدث شیخ نه وي چې موږ له هغه پوښتنه وکړو، نو بیا داسې هم یو اسانه قانون کتلی شي چې صحابه کرامو کې د دې شي یا تابعین کې د دې شي ذکر وکړو، بس دا اسانه طریقه ده. ځکه صحابه الله پاک وایي چې دا ما معیار حق و باطل پیدا کړی دی. حق او باطل پر صحابه کرامو معلومیږي. څوک چې معیار حق و باطل وي، ترازو د حق و باطل وي، د هغو شان ډېر لوړ دی. نو دې وجې څخه زموږ او تاسې په کومه میاشت کې روان یو رجب المرجب، دا هم هغه میاشت ده چې الله جل شانه په خپل مقدس کتاب کې د څلورو میاشتو له 12 میاشتو د احترام انامیت کړي. ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. الله پاک وایي دا الله په دې کتاب لوح محفوظ کې 12 میاشتې د کال لپاره شمارل شوي دي. منها 4 حرم، په دې کې 4 میاشتې د احترام دي. منها 4 حرم، په دې کې 4 میاشتې د احترام دي. د 12 کې هغه 3 پر لپسې دي: ذوالقعدة الحرام، ذوالحجة الحرام، محرم الحرام. د اسلامي قمري کال د 11 میاشتې نوم د ذوالقعدة الحرام، د 12 نوم د ذوالحجة الحرام، بیا د کال د اولې میاشتې نوم د محرم الحرام. دا 3 خو په لپسې دي. 2 د کال اخري میاشتې دي، 1 د کال آغاز کې. په محرم الحرام پسې صفر المظفر ده، بیا ربیع الاول ده، ربیع الثاني ده، جمادی الاول، جمادی الثاني، بیا رجب راځي. نو څلورمه میاشت د احترام رجب المرجب. نو چې کله الله جل شانه و دې ته د احترام میاشت وایي، کله الله پاک جل شانه و دې ته محترمه میاشت وایي، نو بیا د دې د فضیلت لپاره څه اورېدل د ضرورت پاتې نه شو. دا محترمه میاشت حتی چې په دور جاهلیت کې چې کله لا آسماني دین نو راغلی انسانانو ته، هم د دې 4 میاشتو د احترام کوه. په دې کې به یې جګړې مګړې نه کولې. ذوالقعدة الحرام، ذوالحجة الحرام، محرم الحرام، رجب. نو رجب المرجب میاشت به کله راغله، لکه اوس موږ او تاسې په دې میاشت کې روان یو، تقریبا زیاته وځو، دا میاشت ختمېدونکې ده. یو شپه به پاتې وي یا 2 نور ټیم نشته د دې رجب المرجب. نو دا رجب المرجب ورپسې میاشت راځي شعبان المعظم. په شعبان المعظم پسې رمضان المبارک ده. اوس د دغه میاشتې په راتلو به د الله رسول صلی الله علیه وسلم د الله په دربار کې یو دعا کوله: اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان. وای الله موږ ته په دغه میاشت د رجب کې او را روان سي شعبان المعظم تر روزې مخته میاشت، په دغو کې برکت را نصیب. وبلغنا رمضان،
او الله مشتدون عمر راکې چې روزي مبارکې ته ورشي. دا دعا سنت شوه. که چا د دې میاشتې په اول کې نه کړې هغه اوس هم کولی شي چې دا ووایي چې الله د دغه میاشتې او د روانې میاشتې برکتونه زموږ نصیب کړي، دې کې موږ ته برکت واچوي. وبلغنا رمضان، او الله دومره زندګي راکړي چې رمضان المبارک ته ورسېږو. دې کې څه خاص اشارې دي چې د یو چا په دې خبر سره خلاصوي. یوه اشاره دا ده چې نیم خلک وایي یاره د رجب المرجب په باره کې څه خاص حدیث یو خاص عمل چې په دې میاشت کې به سړی څه کوي، نو چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم د دې برکت غواړي، د دې میاشت او د شعبان برکت غواړي، ضرور دې کې برکت شته. بس دا کافي شو دا خبره. دوم چې رمضان ته د الله رسول الله پاک څخه عمر غواړي چې دومره عمر راکړه چې روزې ته ورسېږو، نو هغه حدیث مبارک چې یوه روزه د بلې روزې پورې، یوه جمعه د بلې جمعې پورې، لکه اوس موږ د جمعة المبارک په ورځ کې موجود یو او بیا د الله په کور کې موجود دي، دا د الله پاک لوی نعمت او رحمت ده. نو د یوې جمعې تر بلې جمعې پورې الله پاک کفاره ګرځي د مسلمان د ګناهونو، خطاو، قصور. نو که چیرې روزې مبارک ته سړی ورسېدو هغه پاک سي د تیرو، او که چیرې یو سړی ګناهګار نه وي هغه درجات یې نصیب سي، کوم درجات چې د رمضان المبارک دي. تاسې اورېدلي دي، او که زندګي ور روزه راغله بیا به یې هم واورئ په تفصیل سره چې د رمضان المبارک له فضیلتونو یو فضیلت، د هغې له عظمتونو یو عظمت، د هغې له شانه یو شان دا ده چې په رمضان المبارک کې فرض لمونځ که 2 رکعته یي، که 3، که 4 چې موږ یې کوو، نو هغه په 80 فرضو حساب، او که یو سړی نفل وکړي نو نفل یې د فرضو په ځای کې حساب دی، په خپله اندازه وکړي. نو صرف نفل عبادت په فرضو کې بدلوي او فرض عبادت په 80 کې بدلوي، نو دا د هغې ډېر لوی شان ده د رمضان المبارک. نو ځکه دا لوی درجات دي. د الله رسول دعا کوي د دې میاشتې په اول کې، اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان. ای الله د دې رجب المرجب د میاشتې او د روزې له مخه میاشت شعبان المعظم ده، د دې میاشتو برکتونه موږ ته نصیب کړي. وبلغنا رمضان، او الله پاک روزې مبارک ته عمر راکړي چې موږ ورسېږو. دا د الله رسول صلی الله علیه وسلم دعا ده. د دې په اسرارو پوه شواست. اوس د اولیاء کرامو په یو قول کې راځي، امام غزالي صاحب رحمه الله ذکر کړي دي چې روزه مبارکه کې به تاسو په دې رجب کې به تخم وکړئ، او په دې شعبان المعظم کې به هغه وکړئ، او رمضان المبارک کې به حاصلات او ګټه واخلئ. د اولیاء کرامو د دې قول ترجمه او مقصد دا ده چې په دې میاشت کې عبادت ډېر وکړئ، په رمضان په رجب المرجب کې نوافل زیات کړئ، تلاوت زیات کړئ، او روزه وي، او بل عبادت زیات کړئ، صدقات او خیرات زیات کړئ، مالی بدني تمام عبادتونه دې میاشت کې زیات وکړئ. دا تخم د سعودي کړئ. په شعبان المعظم کې توبه، استغفار، زراعت، ریاض، دا اوبه ورکول دي د خپل تخم ته. په رمضان المبارک کې د هغې حاصلات تاته په لاس راځي. گویا کہ رمضان المبارک کی با اللہ پاک تا صفا کڑے ہوتا تا تبے تمام سبق شکے. نو صرف رمضان المبارک کا سبب موتا تحصیل سی کم سے انوار فیوزات برکات. نو آسان خلاصہ دا سوال سی دا میاس سی کم دا معراج میاس دا پدی کی دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج سوئے ہو پدی رجب المرجب او دا دید بارا چونکہ دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند 5 ہجری کی دا اللہ پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند 5 ہجری کی دا اللہ پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا واقعہ دا معراج سوئے دا. نو لاغے بعد دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم 48 کال نور حیات دنیا کے ہو. دی 48 کال کی خود اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا دے میاستے چو خصوصی مجھتا اشارت نہ دکڑے سی فلانے قسم کار وکوی دے میاستے. نو لدے دا معلومی سی عام عبادت ہر عبادت سی لفرضیت لزخار مجھتے نو مشکل ستر روزہ یا بنوافلو کی نورستے نور اسکار تسبیحات وغیرہ دے پر زیادہ تعداد کوئی.
په دې میاشت کې د دې عباداتو ځان عادي جوړول پکار دی او دا یو تخم ریزي د شي په دین کې ته قانون مشوره دی دین د اتباع نوم ده موږ داسې ته الله پاک وایي چې دین د لمانځه نوم ده بالکل عبادت شو او که الله پاک وایي چې لمونځ به نه کوئ نو بیا عبادت دین د اتباع نوم ده دین د یو شي نوم نه ده چې موږ یو شی واورېدو او هر ځای کوو بس دا عبادت ده داسې دین د اتباع نوم ده د الله جل شانه له جانب کوم حکم راځي د کوم وخت لپاره راځي کوم نامه کې راځي هغه کول عبادت دی او که هغه شی الله پاک منع کې به نه کول عبادت دین د دې شي نوم ده اوس که موږ داسې وایو چې یاره لمونځ عبادت ده نو که لمر راخیږي په دغه وخت کې زه لمونځ کوم که لمر ولاړ یم زه یې کوم که لمر لویږي هماغه اوقات مکروهه تحریمي چې په کومو کې سجده لګول حرام دي په دې درو اوقاتو کې زه په دې وخت کې لمونځ کوم نو ګوره دا لمونځ منع ده دا شان د الله رسول صلی الله علیه وسلم د جانب څخه هغه شایع ده دا قانون یا ساتي دین د اتباع نوم ده دین د یو شی نوم نه ده که الله پاک کوئی لمونځ کوي نو عبادت ده او کوئی مې کوي نو عبادت نه ده یعنی بیا په هغه وخت کې نه کول عبادت دي ځکه ته د الله خبرو منله دا اتباع شو د الله رسول صلی الله علیه وسلم د دوی روزه ونیسي نو عبادت شو او که د دوی چې د وخت کې نه نيسي نو بیا عبادت نه شو په هغه وخت کې نه نیول عبادت یو سړي د اختر پر ورځ روزه نیولې ده ځکه چې روزه خو ډېر ثواب لري او اختر پر ورځ نور هم د ده په خیال باندې چې یاره ټول خلک خوراک کوي یوازې زما روزه یې دا به ډېر ښه کار وي لیکن عبادت ته ورته ویل کېږي هغه روزه ده په هغه نیت د الله د رضا خوراک څښاک بندول نفس په قابو کې راوستل دا هر څه ما وضع کړي دي روزه مې نیولې ده خو دا اختر ورځ ده نو اوس دې ته عبادت نه شو ځکه دې کې اتباع د الله او د الله د رسول شکل خو موږ د کړی اوسې روزه یو عبادت ده لیکن هر وخت هر ځای نه دی عبادت دین د اتباع نوم ده چې په کوم وخت کې الله او د الله رسول درته وایي دا وکړه نو عبادت شو دین شو او که درته وایي دا مه کوه نو عبادت و دین نه شو بس د دین قانون دا له دې وجې څخه دین دا له صحابو سره ده دین له تابعینو سره ده دین له علماو سره ده چې ته به پوښتنه کوې د یو شي په باره کې داسې نه چې یو کار دی زه کوم بیا بسم الله نو وقت ځای دی موقع ته نه کول لہذا پر رجب المرجب کې صرف عبادت کول چې الله او الله رسول مرتضی کوم شان حکم کړی دی دې مرتضی پر رجب المرجب کې دا حکم او دا د دعا د الله رسول صلی الله علیه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان الذي زخم مشته اشاره ده چې تاسو په دې میاشت کې خوب او بهتر عبادتو کې په زیات سره عبادتو کې نو دې میاشت کې واقعا د معراج راغلی و د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته الله پاک معراج نصیب کړی و تمام انبیاء ته یو عظیم نعمت د نبوت حاصل و خو کته خیال وکړي وهر نبی ته د ځمکې پر مخ حاصل شوی دا نعمت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ د څومره انبیاء تیر شوي دي وهر نبی ته د ځمکې پر مخ د الله پاک د نعمت نصیب شوی و خو زموږ استاد رسول صلی الله علیه وسلم ته ګورې د الله پاک له جانب څخه چې کومه خبره ده او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم چې کومه خبره ده او په کوم کیفیت سره وشوه هغه حدیث مبارک تاسې اورېدلی و معراج چې له دې ځمکې څخه بیا تر اوو اسمانونو هم هاخوا ته په سدرة المنتهی کې د سدرة المنتهی څخه هم لوړ د الله جل شانه د عرش معلا سره د الله پاک د رسول صلی الله علیه وسلم د الله پاک سره دیدار او هم کلامی دا شرف او عظمت او مرتبت د الله د رسول صلی الله علیه وسلم خصوصي ده دا بل نبی ته نه ده حاصل هر نبی ته معراج سوی ده هر نبی ته الله پاک خپل یو نعمت او فضیلت ورکړی ده خدا شان نعمت او فضیلت پیغمبر زموږ استاد پیغمبر اسلام ته کوم نصیب ده بل پیغمبر ته نه نصیب شو معراج د معراج واقعا دا د دې میاشتې د فضیلت لوی دلیل او نشانه ده چې په کوم میاشت کې دومره عظیم او فضیلت واقع شوی ده دې ټولې میاشتې ته الله پاک ته برکت نصیب کړی ده خو هغې کې به تفصیل بیا مخکې کوو چې ته ته دا معلومه ده رجب المرجب اوس تېرېږي ورځ به وي چې په دې رجب المرجب کې په دې رجب المرجب میاشت کې برکت موجود ده بېشک په معراج واقعه کې چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم له کومه ځایه تر بیت المقدس پورې ځي دې ته اسرار وایي له بیت المقدس چې د عرش معلا ته ځي دې ته معراج وایي په دې اسرار کې هم الله پاک ډېر څه لیدلي دي قرآن
قرآن عظیم شان وی لنوریه من آیاتنا الله زموږ قدرتي او خدایي نشانات هم لیدل په دې پیغمبر او په دې معراج کې الله پاک ډېر قدرتي نشانات لیدلي دي په دې اسرا کې داسې نشانات لیدل شوي دي چې هغه نشانات کې زموږ استاد د حکومتیانو یا د انسانانو چند اعمال چې هغه هم په روحاني شکل الله رسول صلی الله علیه وسلم ته لیدل شوي دي پلانې په داسې عمل کې موږ ولید په دې سزا کې وو پلانې په داسې عمل موږ ولید په دې سزا کې وو دا روح او دا عمل موږ ولید په دې سزا کې وو لاغه ځکه پیغمبر اسلام دی امت ته هدایت راوړي چې تاسو له دې شان ډیر ځانو ساتي چې په کوم شی باندې الله پاک ناراضه کیږي او ستاسو د سزا یا د یو تکلیف ذریعہ د آخرت کې پادانو نو دې اعمال دا هدایت راوړي خو خصوصي تحفه د الله پاک رسول صلی الله علیه وسلم په دې معراج واقع کې لمونځ راوړي لہذا مناسب ده چې په دې میاس کې منځونه ډیر شي په دې میاس کې مسلمانان عبادت د منځو په شکل کې زیات کوي لکه نوافل دي لکه قضایي ده د منځو او د سجدو په شکل کې دا میاس کې لږ کوشش وشي لکه قرآن عظیم شان الله پاک رمضان المبارک کې نازل کړو نو د مناسبت دا د رمضان المبارک په میاس کې په عبادت او سره اذکارو کې د الله د کتاب تلاوت ډیر وشي او د الله پاک د کتاب تفسیر بیان شي یا ویل شي یا وکتل شي دا د رمضان المبارک سره په مناسبت کې چې قرآن نازل شوی په رمضان المبارک کې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن او دغه سي د هرې میاشتې د فضیلت سره مناسب عبادتو ته کثرت ورکول پکار دي چې یو سبب د شکرې وګرځي د تابعداري او اتباع دلیل شي دا نشانه وګرځي چې دا انسان په دې اتباع کې حاضر ده او زموږ استاد د الله په حضور کې دا ثبوت پیښ دي چې دا بندگان پر دغه لار د رسول صلی الله علیه وسلم د خپل رب د راضي کولو لپاره حاضر شوي بس موږ ته الله پاک د دې عبادت توفیق نصیب وګرځي په دې رمضان المبارک میاشت راتللو مخته د دې رجب یو ورځ دوی پاتې دي په بیا دا شان شعبان المعظم راځي په هغه کې شب برات راځي پنځلسم د شعبان المعظم هغه بیا ډېر مبارک میاشت او رسول الله صلی الله علیه وسلم په باندې کې اکثر روزي نیولې رمضان المبارک وي که څه وروسته د امت لپاره تر اخره پورې وصل کول مکروه جایز نه لیکن بیا هغه میاشت د وضو د عبادت او هغه میاشت راځي دا شان په الله پاک وروسته د قصور او د خطاګانو ځکه انسان عاجز ده نو د دوه تمام ذریعہ د صفائی و جوړ شي طریقې مذهب اسلام داسې بیان کړی ده لاوقات کو فائدہ او چې ضایع نه شي یو خصوصي شی بل زما په ذهن کې راځي چې د معراج د واقعي سره مناسب یو د لمانځه عبادت د رجب المرجب کې او دوم درود پاک ځکه چې درود واحد هغه وظیفه او ذکر ده چې د هغې په کولو باندې برای راست الله پاک خوشحال کېږي او دا د یو وخت لپاره چې مخصوص نه ده دا د الله رسول صلی الله علیه وسلم باندې درود ویل او د هغه پر آل باندې درود ویل د الله پاک ډېر راضي کېږي او احادیثو کې آیاتونو کې ډېر راځي الله پاک موږ ته وایي چې ان الله وملائکته یصلون علی النبي هر وخت کې خطبه کې موږ د آیات وایو کومه خطبه کې چې الله پاک د الله فرشتګان دا درود وایي په نبی علیه السلام نو ای مسلمانانو تاسو هم درود ووایاست الله پاک موږ ته وایي د الله رسول صلی الله علیه وسلم باندې او د هغه پر هغه آیات باندې دو صلات و سلام وایاست یعنی او صلوا علیه وسلموا تسلیما دا راځي نو صلات او سلام دواړه دي دا درود ویل په دې میاس کې ډېر مناسب ده د الله د رسول صلی الله علیه وسلم باندې چې څومره ډېر درود یو صحابي د الله پاک رسول صلی الله علیه وسلم ته راغی وایي زه دروازې یوه حصه درود پر تا وایم په درې حصې کې بیا نور کارونه کوم ایا د الله رسوله په دې سره به ستا حق ادا شي د الله پاک رسول صلی الله علیه وسلم ورته وایي نه وایي چې زه نیمه ورځ درود وایم نیمه ورځ بیا نور کار وکړم د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي دا لږ ده وایي چې درې حصې زه درود وایم پر ورځ کې یوه حصه بیا د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي دا هم لږ ده نو هغه وایي چې پوره ټول ورځ زه دې درود ته ورکړم رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي شاید نو معلومیږي درود چې څومره ډېر ویل کېږي د الله رسول صلی الله علیه وسلم دومره خوښوي او په یو درود ویلو سره د الله له جانبه لس رحمتونه په دې انسان باندې الله پاک وایي الله پاک دې د درود ویلو په میاس کې او د لمونځو کولو توفیق موږ ته نصیب وګرځي دا یو وظیفه او دوه وظیفې دپاره ما مخکې ذکر کړی و اوس هم هغه اشاعت کړه چاپ هم کړه چې هغه کې د الله رسول صلی الله علیه وسلم څخه روایت د امام بغوي په سند باندې موږ ذکر کړی بیا هم تاسو ته تیار کړی ده
سیاغه کې د الله پاک د رسول صلی الله علیه وسلم دا حدیث مبارک ده حدیث قدسی ورته وایي یعنی د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې الله پاک ماته فرمایي وایي کوم سړی چې له هر مانځه وروسته سورة الفاتحه الحمدلله شریف دا مسلمان زده ده یاد ده ولې څوک چې لمونځ کوي نو سورة الفاتحه خو زده له مانځه وروسته د هر مانځه وروسته که یو سړی سورة الفاتحه الحمدلله شریف وایي یو آیت الکرسی وایي دوا آیت الکرسی د اکثر د سکشنیان د ترازیم موږ د استادانو ته په کښینه باندې آیت الکرسی یاد کینو قرآن زده کولای شي کنه د تمام قرآن عظیم الشان معظم ترین آیات آیت الکرسی ده یو صحابي ده نو دا هغه صحابي څخه د الله رسول صلی الله علیه وسلم امتحان اخلي ورته وایي په ټول قرآن عظیم الشان کې اعظم د آیاتونو کم آیات ده چې ډېر لوی فضیلت لري نو هغه د الله رسول صلی الله علیه وسلم د الله رسول او الله په دې ډېر ښه خبرې بیا ادبي وایي د الله رسول نه له تاسو سوال کوم نو هغه صحابي وایي که بیا ادبي نه نو زما په خیال آیت الکرسی ده د الله رسول صلی الله علیه وسلم د هغه پر سینه باندې د خپل لاس مبارک کېښود وایي د علم دې تا ته مبارک یعنی ته پوره خبره آیت الکرسی د ډېر لوی مرتبه ده نو آیت الکرسی د هر مانځه بعد یو الحمدلله شریف یو آیت الکرسی څوک وایي دا دو آیاتونه د سورۃ آل عمران کې سپاره کې یو آیات د شهید الله انه لا اله الا هو والملائکه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم دې مختصر آیات دوم آیات شهید الله ورست قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب دو دا آیاتونه دي او یو الحمدلله شریف آیت الکرسی د باس دا څلور سره قرآن مجید دا کله هر مانځه بعد څوک وظیفه وګرځي حدیث قدسی درته وایي څه انعامات دي چې موږ تاسې غواړو هغه انعامات دي د الله رسول صلی الله علیه وسلم مشته فرمایي وایي الله پاک فرمایي چې زه که څوک دا وایي زما د جانبه به د ده ټینګانه او د اوسېدلو ځای په جنت کې ور جوړ کړم دا اول انعام دوم په جنت کې به حضیرة القدس کې ځای ورکړم حضیرة القدس د الله پاک په قرب کې یو ځای ده دریم او هر ورځ به دې سړي ته او یا واره زه په نظر د رحمت ګورم الله پاک نو موږ څه شو غواړو خو د الله د رحمت کتلو ته موږ ستړي شو چې الله پاک په یو ډول د نظر د رحمت موږ ته کتلي وای د دې وظیفې ویونکي ته الله پاک وایي پر ورځ کې او یا واره زه په نظر د رحمت ګورم دا درې انعام څلورم او یا حاجتونه یې زه پوره کوم چې د ده کوم حاجت به الله پاک یې پوره کوم دا څلور پنځم چې د ده په دنیا کې کوم حاسد و دشمن ده چې د ده سره بد کوي د دې په نیت و اراده کې بد دي له هغه به ده ته پناه ورکوم دی به په هغه ضرور غالب اچوم زموږ په کار دغه شیان چې په دنیا کې له دشمن سره محفوظ شي او د الله پاک نظر د رحمت وي حاجت دې پوره وي پس له مرګه دې ځای جنت نور څه غواړو نو هغه په دې څلورو آیاتونو کې حدیث قدسی کې د الله رسول صلی الله علیه وسلم مشتمل دي نو هغه څلور چې یو الحمد شریف ده یو آیت الکرسی ده دو آیاتونه د سورۃ آل عمران دي دا موږ دلته لیکلي دي او لاندې پوره تفصیل موږ ورته لیکلی ده دا هر مانځه بعد ما ته بیان وکړي آیت الکرسی فضیلتونه هم موږ ته بیان کړي دي هغه موږ دلته لیکلي دي آیت الکرسی کې څومره فضیلت ده نو دا یو کاغذ به بیا تاسو حاصل کړئ او که چیرې د نورو لپاره په کاروم دا خو څه دلته دي دا به درکو نور به هلته یو دکان ده د جامع مسجد مخته زموږ د ورور دکان ده هغه سره به وي له هغه څخه یې واخلئ دا یو کورس دی چې خپل ځان ته بچو ته ټولو ته ور زده کوي چې دا له زده کولو پس له هر مانځه باندې دا وایي چې په صحیح سند او روایت ثابته وظیفه نو هغه وظیفه د زندګي ذریعه وګرځوئ چې الله هم راضي شي زموږ ضرورتونه هم پوره شي او زموږ له دې حاسدینو له شیاطینو زموږ خلاص شو یو سړي ماته د شیطان او د سحر او د جادو په باب کې ډېر خاصونه وکړل چې یو شی ولیکو نو هغه ته ما وویل چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي کور ته څوک راځي نو د کور په راتګ کې بسم الله ووایي دغسې مزه دروازه خلاصه کړه نو اوس راسه وایي بسم الله الرحمن الرحیم له دې وروسته کور ته ننوځه شیطان دې په دې اوله بسم الله ویلو له کوره وایستې غیب
خبر ختم شو جادو یاد ساتي په خباست کې کیږي چې خباست موجود وي شیطان موجود وي هغه وخت جادو اثر کوي کدا شان نه نو جادو اثر به کې کولای نشي کني نورو ورو دلیل تجربه کې کومش باندې د دنیا تمام جادوګان د تکشینو مخامخ تجربه کې یو اثر هم نشي کولای دا الله په فضل سره ولې نه کی ځکه چې موږ ته معلوم ده د انوار مقابله د لیزر هغه کولای نشي یاد ساتي بسم الله الرحمن الرحیم د کور په دروازه نه نوځي نو بغیر بسم الله ته نه نوځي او کنه نو ته هیر د سو درې جواب ورته نور مزه نو دلته دا وایي بسم الله الرحمن الرحیم ډیر اسانه خبره کله چې ته کپڑے بدلې کپڑے چینجې نو په هغه وخت کې هم شیطان په لږ حالت کې د انسان باندې تاثیر کوي او بیا د بیمار ډېر خصوصي طور د انسان د فرایض سره یا د انسان د نور دغه سره دی کوشش کوي د نفس په لار باندې دته یو قوت حاصلېږي نو کته دا غواړي چې شیطان سترګې پټې چې نه بسم الله الرحمن الرحیم یو شیطان هم دا نه ویني محفوظ خبره ختم شو دریم نمبر کې سکله یو حاجت ضرورت ته ځي باتروم ته ځي یو بل ځای ته ځي نه ته نه وتلو مخته بسم الله الرحمن الرحیم سلام نمبر کله چې ته خوراک چې شکه نو تر مخته بسم الله الرحمن الرحیم په تمام زندگی کې تا باندې سحر او ضمانت اعتماد خبر ختم شو نو اوس کته وایي چې مولوی صاحب سي پیسې ملي دی او تعویذ راکړه 15000 الله سره 6000 سره کو به راوړي چې راوړي خلق ته مولوی الله رسول صلی الله علیه وسلم دا لار شو بسم الله الرحمن الرحیم د کور نه وتلو په وخت د کپړو د بدلولو په وخت د خوراک چشک کولو په وخت او حاجت ته د تللو مخه نو په دې کور کې په دې خړو چشو کې په دې لباس کې په دې کې د شیطان د خبيث جنیات وغیرہ په کوم ذریعے سے جادو سے ځکه دا وجود هم نه لري دا کېدلی نشي لہذا خبره ختم شوه نو د الله پاک د رسول صلی الله علیه وسلم کوم هدایت سپاسګار په شکل کې موږ ته کړي دي په دې داسې پوره یقین ساتل پکار دی لکه د جناب اوس ختم شو لکه د جناب حضرت انس رضی الله تعالی عنہ حضرت انس رضی الله عنه واقعه ته معلومه د الله پاک رسول صلی الله علیه وسلم هغه خادم صحابي ده چې هغه لس کاله د الله رسول صلی الله علیه وسلم په کور کې خدمت کړې نو خدمت هم داسې کړې ده چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم په کور کې د خادم د لس کاله لس روزینه لس میاشتې لس کاله نو بیا د الله پاک د رسول صلی الله علیه وسلم د خدمت روایت په خپل بیانې چې په لس کاله کې د الله رسول صلی الله علیه وسلم ماته ورځ داسې نه دی ویلي چې انس دا کار د داسې کړی ولې نه یا دا کار د داسې ولې کړی په لس کاله کې ماته د الله پاک رسول صلی الله علیه وسلم دا نه دی ویلي لدې دا معلومیږي چې د الله د رسول څومره عظیم اخلاق څومره لوی اخلاق نو تاسو غواړئ چې په ورځ د کورو په دې جګړې دا ولې داسې دا ولې دا ولې نو ولې د الله رسول صلی الله علیه وسلم لس کاله کې خامخا داسې حالات راځي یا به انسان ستړی او ډېر محتاج یا شی به کم بسوي بني تقدیم تاخير ضرور راځي کمی به شي او تاسو زموږ سوی هغه به چې تقدیم تاخير ضرور راځي لیکن الله رسول صلی الله علیه وسلم په لاس کاله کې حضرت انس رضی الله عنه دی ویلي چې دا کار داسې سوی ولې نه دا داسې کړی ولې او دا معلومیږي د دې حدیث چې حضرت انس صاحب هم ډېر خدمت کړی دی دا مقایره پیدا کړی چې الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي دا کار ولې داسې وایي د دې خدمت گزاري هم دلیل دی د حدیث مبارک لیکن دا الله رسول صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې انس نو استاد لپاره کې څه خواهش وکړي دعا وکړي حضرت انس رضی الله عنه وایي چې دا الله رسول بس تا خوشالي او رضا ځان پکاره نو دا الله رسول صلی الله علیه وسلم حضرت انس رضی الله عنه د اولاد او د مال د برکت دعا وکړه حضرت انس رضی الله عنه ته الله دومره اولاد ورکړي چې هغه تر څل واوښته د الله رسول دعا او مالیت دومره ورکړي هغه سمبالولای نشي حضرت انس رضی الله تعالی عنہ دا په صحابه کې باتو حجاج ابن یوسف د عراق بادشاہ تر شو تاسو به اوریدلې په ظلم کې ډېر مشهور لیکن دا باوجود حافظ قرآن هم زر رکعات نفل به روزانه کول لیکن دومره ظالم او خشک او بے مزاج سړی و چې اوس هغه مړم دي ورڅو وایي دا مبارک صحابه یې بوزلي دي او چې بچا د په مخ کې خبر کول نو سر به پرې کاوه دومره خبره نه اورېدل حجاج ابن یوسف ازمنو ته قرآن مجید وایي زبر زیر پیش دا خو اسمان نه دی راغلی دا زبر زیر پیش قرآن سے نازل شو دا زبر زیر پیش نقطې مقطې دا سین شین فاتح دا نو
دا زموږ دپاره یې ورکړي دي. دا د حجاج بن یوسف په زمانه کې ورکړل شو قرآن مجید ته. دا خدمت خو یې کړی دی. زبر صاحب پیش او سنولو تاسې وایي. نو دا حجاج بن یوسف دې حضرت انس صاحب ته ورسېد. حجاج بن یوسف چې کله حضرت انس صاحب وغوښتی نو دوه درې ځله یې وغوښتی. حضرت انس صاحب وایي چې زما ضرورت نشته نو زه څه کوم چې زه خو آخر ډېرې مجبور کړي خلکو چې هغه ډېر ظالم سړی دی ټول نه شي ویلی وزن. حضرت انس صاحب راغلی نو په هغه وخت کې هغه وایي چې دومره واره ما تا ته وویل چې ته راسه ته ولې نه راغلې زه باچا یې وخت یم خلیفه یې وخت یم تابعداري دې نه وکړه. حضرت انس ورته وایي حقدار زوم چې ته راغلی زه د الله د رسول صحابي یم ته یو عام سړی په کار دا اوس ته راغلی وایي زه به نه درته راکړم. حجاج په مخکې چا خبره نه شوی کولی. نو حضرت انس وایي حق دا اوس چې ته راغلی وایي حق دا نه اوس چې زه راغلم. اوس دا یو اخلاقي خبره ده. نو هغه وایي داسې خبرې او زبان چلوي نو درته به دې اوس موږ ستا انجام پای ته ورسوو یعنې مړ به دې کړو. حضرت انس رضی الله وایي دا کېدی نه شي استفهام. حجاج بن یوسف ډېر پوه شو وایي دا څنګه نه شي کېدی. وایي ما ته د الله رسول صلی الله علیه وسلم ویلي کوم څوک چې دا دعا سهار وایي نو تر ماښامه به الله حفاظت کوي او څوک چې ماښام وایي تر سهاره به الله حفاظت کوي. هغه دعا زما یقیني په یاد د سهار ما ویلې ده نو چې ما ویلې ده اوس دا کېدی نه شي استفهام. د هغو پر دې حدیثو دومره ایمان د صحابو. حجاج بن یوسف په خپل ځای کښېنستی او ملګرو ته ویل چې دا په حفاظت کړو ته ورسو. حضرت انس صاحب راغی. نو دربار شاهي کې تمام د زمانې خلاف واقع پېښه شوه نو تمام ارکان دولت راغونډ شو چې حجاج بن یوسف ته وایي دا اخر موږ پوه کړو چې یو سړی له دې ځایه نه وتللی په داسې بې ادبي کې تا سره چې کومه بې ادبي ستا د شان مطابق وشوه. حضرت انس څنګه ولاړې واقعیت څه وایي. نو حجاج بن یوسف وایي چې رښتیا را باندې وایي خبره داسې ده چې زه یې ډېر وویرولم. وایي څه وایي کله چې ما دا خبر درته وکړه چې زه به داسې وکړم تا سره نو د ده د اوږو په برابر په دې فضا کې دې هغه خوا ته دواړو ته یو داسې هیکل او شکلونو د زمریانو چې خولې زما خوا ته وازې نیولې وې نو زما دا اندازه شوه که زه لږ مخته راځم نو دا به په ما حمله وکړي نو زه ډېر وویرولم ځکه مې پرېښود. اوس الله حفاظت کوي. ګورې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په لاشعورو څه باندې چې الله پاک زموږ حفاظت کوي الله پاک موږ ته برکت راکوي نو په دې باندې یقین ولې نه ده پکار او موږ تاسې یقین الله دې موږ ته معافي وکړي. په سپي باندې مې یقین یې په فرشته باندې کورونه په سپو ساتو نو سپي خو د شیطان برخه ده سپي خو د الله پاک برخه نه ده. نو دا یو وصیت ده چې کوم وظایف موږ درته لیکلي دي او یا څه وظایف نورو تاسې موږ ته یې وښول دا میاشتې الله پاک موږ ته د سجدو د لمونځو کولو او په رسول الله صلی الله علیه وسلم د درود ویلو زموږ ستاسې په زندګي کې لا ډېره لویه ذخیره ده که موږ څه جمع وکړو دا درود پاک ووایو او لمونځونه وکړو څه قضایره وګرځو څه نوافل وکړو دا به زموږ عادت وګرځېږي. کوم اذکار چې موږ ته یې لیکلي دي ضرور یې زده کړئ د خپل ځان دپاره د اولاد دپاره د بیګیانو خدمتو دپاره هر مانځه باندې وظیفه وګرځوئ هغه د الله پاک د رحمت ذریعه وګرځي زموږ دپاره په دنیا کې